سلامونه ملګرو، د رمضان مبارک میاشته او ډیره اهمه میاشته، ډیره ښکلې میاشته د پاره زموږ د ټولو مسلمانانو. که تاسو ته پته یې ډاکټر سرویرا پرکاش چې کومه ده د بونیر سره تعلق لرونکې ده او د مذهب نه یوه هندوه ده. همیشه د پاره زموږ د پښتنو د قوم خدمت کړی دی، د انسانیت خدمت یې کړی دی او د مسلمانانو خدمت یې کړی دی. روژه راله موږ به دا سوچ وکړو که نه همیشه دپاره چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې، په سوات کې، په بونیر کې، په ضلع دیر کې، په دې طرف کې چې کم ډاکټران دي، نو چې موږ دا سوچ وکړو که نه چې په دغې ډاکټرانو کې هندوان کم دی هغو کم فیصد دي او مسلمانان ډاکټران چې کم دی هغو چې کم فیصد دي، نو په هغې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. د ډاکټر سرویرا پرکاش د مسلمانانو دپاره یو پیغام جاری کړی دی، یو پیغام ورکړی دی انسانیت په توګه باندې او خاص د مسلمانانو دپاره. د افسوس خبره دا ده چې الله پاک د دې له توفیق ورکړي، موږ به دا دعاګانې کوو چې مسلمانه شي او کلمه یې نصیب شي. د دې دا خبرې را سره واورئ. السلام علیکم زما ګرانو مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو. د رمضان المبارک مقدسه میاشت شروع کېدونکې ده. ټولو مسلمانانو ته د دې بابرکت میاشت په راتګ مبارکي وایم. نن زما مقصد ټول انسانانو ته د ورورولۍ، انساني همدردي، امن او خوشحالي پیغام دی. روژه ډیر دینی، مالی، اخلاقي او انساني فایدې راوړي. روژه د انسان د الله تعالی د نعمتونو او د غریبانو خلکو د درد د احساس میاشت ده. د سحر نه تر ماښام پورې د خوراک سره سره د هر قسم بدو کارونو نه د پرهیز کول د یو پر امنه او خوشحاله معاشره عکس دی. او تشه هیټه موږ له د انسانیت تکلیف او درد احساس راکړي. سرمایه‌دار هم د غربت د خالی تشې هیټې نه خبر شي. څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ په عملي ژوند کې په لارو کې زموږ غریب ماشومانان، ضعیفه، بېوسه مشران، میندې، خویندې او ورونه د غټو ګرانو هوټلونو او رستوران په خوا کې غورځولی شوي خوراک راټولوي او خپل بچو او کور والو له وړي چې د وږي خېټې ور پې موړ کړي. د وږي خېټې تکلیف او درد صرف بل وږی انسان محسوس کولی شي. رمضان کې موږ له پکار دی چې کولاو زړه سره د بې کسه غریبو انسانانو احساس وکړو، د خپل فضول خرچو نه پرهیز وکړو او د خپل مال دولت نه د غریبانو مرسته او مدد وکړو. زما ګرانو ورونو او خویندو، تاسو به لیدلي اکثر د رمضان په مبارکه میاشته کې موږ په خپلو جذباتو قابو نه ساتو او په معمولی خبره غوسه شو او جنگ واهلو، حتی کې د یو بل قتل حرکت وکړو. ګرانو پښتنو، روژه موږ ته د صبر درس راکوي، د بدو اعمالو سره جنگ کولو درس راکوي، د خوراک نه ډډه، د غوسې نه، فضول خرچې نه، د جرایمو نه، د دروغ، غلا، غوسه، دھوکه او فریب نه ډډه او ورسره سره د انسانیت د خوشحالولو کوششونه کول، یو بل ته په غلطیانو معافي ورکول، د بیکاره بېوسه خلکو مسلې جاني اخلاقي مدد کول، خپل ترمنځ خفګانونه او دشمني ختم کولو درس راکړي. زما همیشه د رمضان میاشت ډېره زیاته خوښه وه، ځکه چې رمضان یووالی پیدا کړي. په روژو کې روژه ماتې وخت کې ټول راغونډېږي، یو ځای روژه ماتې کړي، کو هغوی خپلوان یي، کو مسافر یي، ټول د ورونو په شانتې راغونډ شي او یو ځای روژه ماتي. دې سره د انسانیت مینه سیوا کېږي. د روژې په وجه یو طرف ثواب میلاو شي، بل طرف انساني وجود ډېر بیماریانو نه بچ کېدی شي. موټاپا، اوبیسټي یعنی د وجود غټوالی کم شي، کلسترول کم شي، د زړه مرضونه، شوګر بیماری، بلډ پریشر وغیره دا کمیږي. ورسره سره ذهني سکون میلاوي.